مونږ غس چوک میا فاروق شاه کارونه کې اوسېږو د دې ځای اوسېدونکي او ډېر وخت نه دلته مسله زمونږ روانه ده نه د نالو نظام شته نه د کوڅو نظام شته ګیسونو میټر شته خو ګیس پکې نشته بجلی شته دی ترانسفارمر شته دی تارونه شته خو بجلی پکې نه راځي هغه هم ګنټه 2 غنټې بجلی راشي بیا هغه نه وي هغې باوجود څومره کونډې چې زموږ د علاقه کې استعمالیږي دې باندې د حکومت غور وکړي ولې چې دې کونډو د لاسه زموږ دا ټرانسفارمر بار بار خرابېږي او د خپل جیب نه پې لګو زموږ دلته نه کونسلر شته نه ایم پی ای شته نه ایم این ای شته زموږ تپوس کولو والا دې علاقه کې نشته موږ چې راغلي یو ناظم نه دی راغلی دې علاقې ته الیکشن کې راځي دروازې ټکوي خو چې کله وګټي نو بیا په دې اړخ باندې موږ نه دي لیدلي نه په مړي کې لیدلي او نه په ژوندي کې کله چې دی الیکشن ته ودرېږي نو که ورمړو کې مړی شوی د دې ځینې ورله ناظم ځي خو چې وګټي نو بیا که دلته په علاقه کې مړی شوي که نه تپوس یې نشته پلی خو داسې دي به چې موږ خپله صفا کوو بیلچې م اغوستي د یو سر نه بل سره پورې په دې باندې موږ جګړې هم کوو لانجې هره لوبه په دې کوو ولې چې تپوس هم نشته دی په خپله صفایي کوو دې جومات نه واخلي تر هغه روډه پورې هغه خلک وایي که نه باران په تیرا وشو خرې د خالصې یوړل هغه حساب دی دلته باران چې بره وشي دلته کې راشي دا نالۍ ډکوي نه پکې زنانه تلی شي نه پکې نارینه تلی شي دې کې بیمار راشي هر قسمه حالات راځي موږ ته د دې علاقې نه ډېر پریشاني ده ډېر مصیبت دی راته زموږ د کوڅه اوبه پکې ولاړې ویاڼې بندې دي بجلي هم دغسې حالات دی ټرانسفارمر هم خراب دي خپلې پیسې پرې لګوو بل ورځ پرې موږ 55,000 روپۍ لګولي دي کله پیرې والي کله څه والي کله څه والي څوک زموږ غم نه کوي بیلونه ښه ډبل ډبل راځي زموږ ګیس یې دلته نشته دی په پندو کې ګیس شته دی خو چمکنو کې ګیس شته ورمنو کې ګیس شته موږ ته ګیس نه راځي څه وجه دی خو ګوره زموږ ډېره پریشاني زموږ د ګنده ویاڼې اوبه دي کوڅې ته راځي او ټولو جومات ته هم روان دي ټولو کورونو ته هم روان دي موږ به د څو د کورونه خپل چتو دي خو کوڅې ته به څه دي شولې او ویاڼې هم ښځه پاتې شولې او ډکې شي او صفایي نشته دی خو ګوره نه څوک صفایي ولا راځي بیلونه خو جي ښه ډبل ډبل راځي زموږ ګنټه بجلي وي او ګنټه نه وي چې ګنټه چې راشي هغه هم پړک او پړوکي او بیلونه ښه ډبل راځي او دغه ګیس هم نشته دی ماشینونه مو درګلي هغې په زور یونټ یې وړي بیلونه راپسې راځي ښه ډبل ډبل ګیس پکې نشته بیخي نشته دی چې کله اوټونه وړي شي هر یو راځي ځوانه چې پلار هم کال مخکې مړي نه څنګه چې حاجي صاحب څنګه دی موږ یې خو پاک رسېدلی دی خو مړ دی کال وشولو که دوا به هغه ټایمه دوا کوي ته خو مخکې نه راځي دی خو ګوره زه خو پیاله ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دې ځای پورې راغلي او زموږ د اواز مخکې زموږ مشرانو ته ورسوئ زه خو خپله د خپل ایم این ای او د ایم پی ای ډېر مشکور یم چارې ښه کور آباد زموږ هر یو غم درد له ځان را رسئ په نیمه شپه که ورته دروازه وه په نیمه شپه راله راوځي او که د ورځې ورته دروازه وه په ورځې هم راته ولاړي چارې ښه کور آباد ځکه چې زموږ د یو خبرې تپوس نشته دی دلته د کلي حالات نه دي ځان نه خبروي صرف خپل ضرورت دپاره ګرځي او خپل ضرورت چې وکړي بیا زموږ تپوس نه او دونه باچاګانې پیدا کړي دي چې اول به هغې سره میلاویږي او چې هغه درته څه وایي هغسې به کوې ځکه چې پلانکې صاحب دی هغه له ورشه او پلانکي له ورشه په خپله دې د چا سره مخامخ کېږم نه نو موږ د دې په دې خبره ډېر مشکور یو چې په 70 کې اوسېږي او موږ سره مخامخ کېږي نه بغیر د خپل ضرورت په ورځې نه چارې ښه کور او باد موږ د دې ډېر مشکور یو ځکه چې ګیس د دې په بادشاهۍ کې شکر دی سر نه راښکاره کوي ځکه وایي دا نقصان کوي ګیس جوړوي کور کې نو دغه هم راسره نیکي ده او بجلي خو بس په خپله باندې موږ سره خپله چې وعدې کړي دي هغې لا تر اوسه نه دي سر کړي کله شلم تاریخ ښیي چې شلم له به اپډیټ ته پیسې میلاو شي بیا به تاسو ته ټرانسفارمر موږ ټرانسپورټ نو اوسه پورې د هغې سره پته نه لګېږي چېرې دی به زموږ دغه التجا کله قبلوي نو بس موږ د خپل ایم پی ای او مینه ډېر مشکور یو سره د ناظمه چارې ښه ناظم خو زموږ شپه ورځ دروازې ټکوي د خیر هر خدمت یې راته ووایه د ډیرانونو دغسې حالات دی کوڅو د ډینګ خطره ده د ډینګ نه نن سبا تا ته پته ده چې غریب سړی د هغې علاج هم بیا نشي کولی نو بس دا زمونږ د غریبو خلکو دغه اواز دی تاسو پورې
او مخکې اورېدل او نه اورېدل عمل کول نه عمل کول ستاسو کار دی او بس زمونږ خو نور دین سوا څه نشو ویلی